بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. نو د امامتۍ مسلې چې دا روانې وي پرون سبق موږ ویلو چې کم امامتۍ کې په جماعت کې کم سنت مکروه دي او مقتدی په کم ځای کې ودرېږي. دا شان د صفونو ترتیب دا به په سبا طریقه باندې وي چې کم صفونه به مخکې کم به وروسته یې سړو د زنانو د ماشومانو. واسو شروط صحت الاقتداء دا اقتداء د صحیح کېدو د لپاره شرایط نه یسیو الاقتداء بالشروط الاتیه په دې راتلونکو شرطونو سره اقتداء صحیح ده. اقتداء معنا پچا پس منځ کول. نمبر 1 اينوي المقتدي متابعه الامام عند تحريمته د تکبیر تحریمه په وخت کې بعد امام د تابعداري نیت کول چې مقتدی با چې څنګه تکبیر تحریمه کوي تکبیر تحریمه په وخت کې بدر امام سره د امامتۍ نیت وکړي چې زره دی په دې حاضر امام بس مونږ کومه موږ به نیت کول کنه نیت به کړه د کعبه شریفي په لور په دې حاضر امام بس نو تکبیر تحریمه په وخت کې بدر دا خبره کوي چې زه په دې بس ولاړم د زنو چې دا نه ولاړ ځان مسکه یو کس مخ کو درو چې زارا شپه د بس نیت وتره ورستو نو د تکبیر تحریمه په وخت کې با دا مقتدی نیت کوي چې زه په دې بس امامت مونږ کوم. اينوي المقتدي نیت پکې مقتدی متابعت الامام د امام د تابعداري کولو عند تحریمته د تکبیر تحریم په وخت کې. نمبر 2 ان يكون الامام متقدما بعقبيه على الاقل من المقتدي چې امام با د مقتدینا کم از کم د دوه خپو په مقدار کې د دوه پوندو په مقدار کې جننده بلکا داغه وي مخکې وي مطلب ډېر کار ته مخکې کیږي او کم از کم دونه فاصله چې لکه دوه خپې پکې راځي تقریبا نو بدا امام دا مخکې. ان يكون الامام متقدما امام با مخکې بیا عقبې په خپل خپو سره په پوندو سره على الاقل کم از کم من المقتدین مقتدینا ان مقتدینا به کم از کم پوندې جننده به مخکې. بل الا يكون الامام ادنى حالا من المقتدي و امام با د مقتدینا په کم حال باندې چې امام کم حال والی او مقتدی اعلی څه مطلب دی خبره وای کچرته دا امام چې کنه دا فرض نیت کو او مقتدی په شاده د نفل نیت کو نو بیا صحیح ده. خو کچرته امام د نفل نیت نه کو او شاده به مقتدی د فرض نیت تړل دی نو ګور دی امام د حالت کمزور دی ځکه امام د مون څخه دا فرض نه دی او د مقتدی مون فرض دی نو دا بس مونږ کی اوس کې امام ځان فرض کوي او شاده بس یو کس د نفل نیت تړل دی جوړه کی یا لکه د پکور کې مونږ وکړو د ماسپخینی مونږ ځان له وکړو چې جمعه ته لاړو چې جمعه ولاړو نو دا بس بیا نیت وتړو نو دا صحیح ده واښو به نه معنی او که امام ځان د نفل نیت تړل او شاده بس یو کس وایي چې زبا د فرض مونږ کوم دام نشي کولای دغه شان دي که مخکې عکس چې نه هغه ځان د ماسپخینی مونږ کو ادب شاده وي چې زبا د ماجګری مونږ په بچو کمزا نو بیا هم نه کیږي واښو. الا يكون الامام جنبي امام ادنى حالا من المقتدي د حال په اعتبار سره کمزور د مقتدینا ولا يصح الاقتداء بس نسي اقتداء الا اذا كان الامام يصلي النافله کله چې امام مونږ کوي د نفل والمقتدي يصلي الفرض او مقتدي د فرض مونږ کوي واښوي هغه واښوي. ويصح الاقتداء اذا كان الامام يصلي الفرض والمقتدي يصلي النفل او صحیح اقتداء کله چې امام د فرض مونږ کوي او مقتدی په جسد نیت کړل نفل. بل سلام شرط ان يكون الامام والمقتدي يصليان فرض وقت واحد چې دا امام او مقتدی په ځوانه د یو فرض مونږ کوي یو فرض مونږ وکړي کوس یو د مسبقین نیت تړل او بل ماجګری نو سلو رکعات خودوانه دي ونه کیږي. فلا يصح الاقتداء پس نه صحیح اقتداء اذا كان الامام يصلي الظهر مثلا کله چې امام نماز وکړي مونږ کوي مثلا والمقتدي يصلي العصر او مقتدي ماجګری مونږ کوي او بالعکس یا امام جلند ماجګری کوي مقتدي په نماز وکړي نیت تړل نه مې نه. الا يكون بين الامام والمقتدي صف من نسائه چې امام او مقتدي با د امام او د مقتدي په منځ کې با د خذو صف بنئ خذ چې نه به رټول نشه دا ولاړي نو کوم منځ کې د خذو صفو نبي هم دګي. الا يكون بين الامام والمقتدي صف من النساء بل الا يكون بين الامام والمقتدي نهر فاصل يمر فيه الزورق
د امام او د مقتدی په منځ کې بدسي نهر نه چې دا غي په منځ کې کشته چې دا اوړي پای کې کشته اوړي راوړي مطلب غیر غټ نه دی یو اور کوټه غونډه کې لخته چې پای کې دغه نشیتلې کشته مشته نشتلې نو وسیله او کده سی وا چې امام او د مقتدی په منځ کې دونه فاصله و چې نهر او پای کې کشته مشته ترې دی شوي نو بیا ناروا دي لکه دې منډېره د خلک مازر دونه دې طرف نه ورته نیت تلو دې نه دا نه کیږي د په منځ کې غټ سین دی اي يكون بين الامام والمقتدي د امام او د مقتدی په منځ کې نهر انداز نهر فاصل چې فاصله کوونکی يمر فيه الزورق چې اوړي بایږي تیری کې بایږي کشتۍ الا يكون بين الامام والمقتدي طريق تمر فيه سياره او العجله ا امام او مقتدی په منځ کې بده سي لارو نه چې بای باندې گاډي تیری کروڑو په منځ کې کنه امام درو نه اخو لاړه ته درو نه پور ولاړي او په منځ کې گاډي زی راځي ملا اقتداء نه دي الا يكون بين الامام والمقتدي چې نبوي د امام او مقتدی په منځ کې طریق انداز لاره تمر فيه السياره چې اوړي بایګه موټر او عجله یا بیلګاډه عجله بیلګاډه یعنی کوم دا ځای نه لکه مونږ دلته په خروب سره دا تلو غره شاته او بری قطع علاقو کې غوایانو پوری کړي دا کې ته بیلګاډه الا يكون بين الامام والمقتدي شيء تخفى بسببه انتقالات الامام على المقتدي وای چې د امام او مقتدی په منځ کې بده څه شي نه چې دا امام هغه انتقالات په باندې پټای مطلب دا کنه چې د امام د انتقالات په پته نه لګي چې امام رکوع لاړو که سجده لاړو کسل لاړو مطلب په منځ کې پکې د لکه د امام دلته ولاړو مقتدی په بل کمره کې ولاړل او کده د پته لګیدل د امام د لغه پته ورته لګیدل جو بیا خو صحیح ده یعنی په سپیکر په ذریعہ سره یا د بل څه په ذریعہ سره د امام د انتقالاتو په تور لګیدل چې امام مسکته لاړو بر لاړو او کپته ورته نه لګیدل نو بیا په تاسو مونږ د دمون نه کیږي پوه شئ دا اوس بری دای کی چې کنه د سورت وي دا به اجتماعاتو کې او به اجتماعاتو کې دا دي چې لکه مکبرین پکې نو هغه دا کوي بیا چې مکبرین نو او چا د پته نه لګي چې امام کوم ځای ولاړ او ست طریقه کار دی بیا نه کیږي لار به خالنی او خلک ودلې لپاره جوړل اتصال جماعتي هغه مقا چې کله اتصال جماعت دی کنه چې دې په منځ کې لگا صفونه جوړي ادا اتصال چې په یو ځای کې راغنو پوره ده بهر دې کې څومره چې اجتماعاتي پای کې اتصال جدا جماعتي او دغه د ډیوټي ذمہواری ها یو طرف په بودري کې کنه پر اعلان خلک ودرېغه هغه ولاړی دا و ډیوټي هغه ټایم شروع کیږي کله چې خلک مانځه لاړ په مانځه باندې ودرېږي نو چې خلک بیا او د سونه کړي او رواني کنه نو دوی تاسو پر اعلان ودرېږي او چې کوم کسان په لارو کې ودرېدول نه ولای سره خپل ملګری او هغه ته وایي چې تاسو په صفونو کې نه ودرېږي هغه بیا په هغه ځای کې ودرې په یو څوک کې ودرې په بل څوک کې او په دې طریقې سره دغه اتصال بیا برابرې او چې اتصال خپل بګې نه ساتل کېږي بیا ټول خلکو موجونه خرابېږي بیا دا ګناګار نو د یو څومره چې اجتماعاتي نو بای کې اتصال جدا جماعت یا او د خامخا خیال ساتي الا يكون بين الامام والمقتدي شيء چې د امام او مقتدی په منځ کې بده څه شي نه تخفا چې پټيږي بسببه دای په وجه باندې انتقالات الامام انتقالات د امام په مقتدی باندې هغه پوه شو به معنی فإن لم تشتبه على المقتدي کچرته نګړ ور کېدل په مقتدی باندې انتقالات امام بسماع یا هو باوریدو سره او بیرو او رؤیت یا بلیدل سره مثال اقتداء به اقتداء سیده هغه پوه شوي بل يسوء اقتداء المتوضي بالامام الذي يصلي بالتيمم وي امام چې دا تیمم والے او شاته کسره دا او دس کړه ده نه دیو با د او دس والے په متیمم بس اقتداء صحیح ده ځکه چې دا او دس دا چې څنګه ده د قشانت تیمم ده واښوي لم يسوء اقتداء المتوضي سيدا دا متوضي دا او دس کوونکی اقتداء بالامام الذي امام بس يصلي بالتيمم چې موږ کې په تیمم سره بل يسوء اقتداء الذي غسل رجليه بالامام الماسح على خفيه شاده چې کوم مقتدی د خپل انزلي دي او مخه چې کوم امام ولاړ د په موضوع باندې مسه کړی دا نو د دې اقتداء په صحیح ده ځکه چې په موضوع باندې مسه د قائم مقام د خپل انزلي دي
يصح اقتداء الذي صحیح اقتداء دا کس غسل رجليه چې د انجل خپل خپل بالامام په امام پسې الماسح على خفيه چې کم په خپل موضوع باندې مسکون کوي يصح اقتداء الذي يصلي قائما بالامام الذي يصلي قاعدا وکم ما دغه چې کم دی کنه مقتدی دی په ولاړه مونږ کوي امام بناسته مونږ کوي ندام صحیح ده دا عذر د وجنه لکه امام نه جوړه دی بل څه هغه بناسته باندې مونږ کوي اقتداء صحیح ده جیسے وہ اقتداء الذي صحیح اقتداء دا کس یصلی قائما جو ولا اڑ باندې مونږ کوي په امام الذي قائما بس یصلی قاعدا چا بناست مونږ کوي جیسے وہ اقتداء المستقیم بالامام الاحدب و شاده چې کوم مقتدی دی کنه دی نیغ ولاړ او دا دغه چې کوم دی نه د ملا راوتل مطلب د سي بوډا شوی چې ملا راوتل چې کوبړه ورته وي کوبړه نو هغه دغه کولای شي په دغه اقتداء کولای شي واښوي د ځواب د وجنه دا عمله چې نن دا ټیټه شوی ده نو په دغه باندې د بس دا کولای اقتداء کولای شي جیسے اقتداء المستقیم صحیح اقتداء د برابر سړي بالامام الاحدب هغه کوبړه امام بس کوبړه دغه ته ویلېږي چې عمله راوتلی د بوډاوالي د وجنه يصح اقتداء الذي يصلي بالامام الذي يصلي بالامام مثله ايه وې د څه کنه چې او شاته قسم په اشارو سره مسکین نه جوړل او مخه قسم نه جوړل په اشارو سره مسکین نو دوه او په یو بس اقتداء صحیح ده خو کچرتا شاته قسم نه په اشارو سره مونږ کو د خپل باندې کې ناسو پاسې دوه باندې مسکو ادا مخه قسمونه بیمار دي چې هغه په اشارو باندې مسکین نو بیا د امامتي نه نشي واښوي يصح اقتداء الذي صحیح اقتداء دا کس يصلي بالاماء تعامل کوي په اشاره سره بالامام الذي باغ امام بس يصلي بالاماء تعامل کوي په اشاره سره مثله د بشانته اذا فسدت صلاه الامام بسبب من الاسباب وي کچرتا د موږ په د فساد د وجه نه د مقتدی د امام موږ خراب شو نو امام به ورسو شي مقتدی به مخ کیږي او څنګه چې امام سره خصد وجنه مونږ خراب شونه د مقتدیانو به مونږ خرابي مثال دا ده لکه د امام نه یو معمولی غونډه کې هوا وتله پر امامت کې نو اگر چې د خلکو نه وتري و یا خلکو مونږ سره ماته واښوي یسه هو اخا واذا ومثل اذا فسدت صلاه الامام کله چې فاسد شي مونږ د امام بسبب من الاسباب فاسبابو کې په سبب سره نفسدت صلاه المقتدين كذلك نو د مقتدیانو مونږ هم دغه شان فاسد دي ويجب على الامام ان يعيد صلاته فامام باندې واجب دي چې د خپل مونږ راوګرځي ويعلن بفساد صلاته او اعلان دی وګي د خپل مونږ پر راګرځولو باندې چې لکه تاسو دا بدغه ورځ باندې مونږ کړو نو او د سټیک نو یا بل څه بهانه بو کې او د خلک به مونږ راوګرځي ليعيد المقتدون صلاتهم د پاره چې د مقتدیان خپل مونږ راوګرځي واښوي نو مونږ به د مونږ ماته خپل مونږ هم راګرځي مقتدیان ته بیان کړي او مونږ هم راګرځي یاد بشي